ژوندون کوم خو په ځان باندې نخرې نه کوم، مینه کوم خو ژړا او شوګیري نه کوم. دلته چې دا علاقه سوره ښکلې ده، دوره د حل کې د مهمان نواز دي. السلام علیکم. دا وخت په ګبینجبه کې 3 ورځې پروګرام شروع شوی دی، فیسټیوال چې د مرګ د بېلابېل سیمونه خلکو شرکت کړی دی او دلته میلمانه چې کوم دي هغه د دې ځای نه خوندونه اخلي او واورې هم دي. نو راځئ د موږ سره اوسئ. ریجنل سپورټس افیسر ملکان ډویژن. فرست اف ال خو زه تاسو میډیا ډېر انتهایی مشکور یم چې تاسو راغلي اوسته او دلته چې د کوم هلې ځلې روانې دي دا تاسو भरपूर کوریج ورکوي. ګبین جبه سنو اینڈ سپورټس فیسټیوال یو اهم فیسټیوال دی چې په دا علاقه کې هر سال کېږي. په دا فیسټیوال چې دا په دوه حصے باندې هر ټیم موږ مشتمل وي. یو حصہ سپورټس وي چې په هغه خپل لوبغاړي راځي او دلته د خپل لوبې مقابله په خپل ترمنځ کوي. هغه نه علاوه په سټیج باندې کلچر پرفارمنسز لګیا دي. په دا کې خیبر پختونخوا چې کوم نامور فنکار دي راغلي دي او د خپل فن مظاهره کوي. یقینا سوات یو ټورست ډیسټینیشن دا پورا د ملک نه دلته خلک راځي د سیاحت ته پورا او زه دیتا دا پیغام ورکوم چې تاسو راشي. سوات یو پر امن علاقه ده، یو ښکلې علاقه ده. دلته چې دا علاقه سوره ښکلې ده، دوره د حل کې د مهمان نواز دي. نو تاسو راشي د سوات ښکلانه او حل کې مهمان نوازی نه مکمل لطف اندوز شي. زما نوم مدثر زمان دی. زه شامس دارمۍ سره تعلق ساتم او زما د فیسټیوال سره د دې سره زما ډېر شوق دی واورو سره. زه دلته فیسټیوال انجوای کولو دپاره راغلی یم او ماشاءالله دلته ډېر ښه ګانې وویلی شوې او پروګرامونه شو او ما ډېر په خوند باندې وکتل. انشاءالله تعالی را روان فیسټیوال له هم زه راځم. د دې سره خو شوق پکار دی. زه چې نن راغلی یم نو ما ته ډېر سبق واخیستو او دلته ما ډېر ښکلي پروګرامونه ولیدل. یو شعر درته وایم. زما پلار وحید زمان صاحب چې دا کتاب نه چې ما یې زده کړلی، ژوندون کوم خو په ځان باندې نخرې نه کوم، مینه کوم خو ژړا او شوګیري نه کوم، چې څوک مې بدي شي ښکاره وایم، چې بدي مې شي چې مې په زړه ولګي بیا استخارې نه کوم. زمونږ د علاقه چې کوم ده که نه دا الله تعالی بې کچه ښایسته پیدا کړې ده او دلته چې دا چاپیره وګورئ دا ګبینجبه چې کوم دی دا خو لږ نوې غونته کې هغه دی ځای را پیدا شو 2-3 کال نه خلک پیژني. حالانکه ځای خو مخکې نه موجود دی او دې نه علاوه که چېرې دا پوره د سوات ویلي وګورئ که نه د دې یو انټرنیشنل ایکسپوجر دی، بین الاقوامي ایکسپوجر دی د دې او دا الله تعالی موږ له لکه بې پیسو بې ټکو یو خاص انعام را کړی دی. دلته مطلب دا دی که د غریب نه غریب سړی هم راتلی شي، د مالدار نه مالدار سړی هم راتلی شي، مشران کشران زنانه او ماشومان دا ټول. اوس ګوره د دې نن چې دا کوم فیسټیوال دی دا ډسټرکټ اډمنسټریشن او د کلچر اینډ ټوریزم اتھارټي یو جاینټ وینچر دی او د هغې خپل اساینمنټ او ډومین هم دغه دی. ډسټرکټ اډمنسټریشن هم دغه خبرې کوي چې تاسو راشي یار د خلکو دپاره د خنداګانو او د خلکو دپاره چې کوم دی نو د خوشحالو دپاره داسې سریه جوړه کوي. دا د ډیوټي ده. همدغه شان د کلچر اینډ ټوریزم اتھارټي هم دغه اساینمنټ دی چې دوی لاړ شي او نوي نوي ځایونه ایکسپلور کړي، نوي نوي ځایونه راولي، پروموټ کړي، دنیا ته وښایي. نو دې طرف ته به خلک راځي. د دې ګوره 2-3 فایدې دي. نمبر 1 فایده خو دې دا ده چې ګوره دلته خلک راشي، دلته وګرځي نو خوشحاله شي. دا حالانکه ما په شان سړی په ډومبني ځل چې دا څیزونه هم دا ایکسپلوریشن دا شعوري د تاسو نه ګورئ. څومره ښکلي ښکلي فنکاران خلکو ولیده. لکه شوکت محمود راغی، وصال راغی، زمونږ د امیر عباس خان راغی، این علاوه لکان له ماشومان جینکۍ ښځو. نو دا یو بهترین شی دی. نو په کار داري چې دا شی جاري. دا فیسټیوال چې د آسټریا منعقد شوی دی دلته کې دا د امن یو پیغام ورکوي چې دلته کې زموږ په خیبر پښتونخوا کې یو امن دی او خلکو ته انټرټینمنټ ورکوي. پښتو کې چې کوم کلچر دی پکې داسې اکټیویټي خامخا پکار دی چې دې سره امن مظاهره کېږي او زموږ دلته شکر الحمدلله خبر امن او امان دی، هر څه ټیک ټاک دی او خلکو ته انټرټینمنټ هم ښه انجوای کوي او میلاویږي. ټول خلک په دې یخ کې راغلي او دا انجوای کوي. لا فیسټیوال نه موږ دلته انجوای واخیست او ډېر ښکلی ماحول دی دلته کې. دلته کې دا ماحول په کال کې چې 2-3 پیرې کېږي ډېر زیاته سکون میلاوي، زموږ غمونه به ورسره بدلېږي او واقعي دا ښه انجوای کړو یار. د پښتو کلچر دی د ریکریشن دپاره خو داسې قسم اکټیویټیز ډېر زیات اهم وي ځکه چې په دومره های انفلیشنز کې بیا هم خلک راځي او مطلب دومره انجوای کوي. نو دا زموږ دپاره د پراود خبره ده. د دې سره د سړي هغه منټل هیلث چې دی هغه سره هم لږ ټیک شي او د ټینشن او ډپریشن ورسره هم لږ شان کم شي. نو دا چې ډېر زیات ښایي په لایف کې داسې قسم اکټیویټیز ډېر زیات اهمي او ډېر معنی لري. څنګه چې تاسو د خلکو خبرې واورېدې دا فیسټیوال به 3 ورځې جاري